بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د بونیر ضلع ورکرز میټینګ او دا بنیادي تور باندې موږ خپل صوبایي کونسل کې دا فیصله کړې وه چې موږ به د ټولې صوبې دورې کوو او تنظیمي صورتحال جایزه به مخلو او پارټۍ کې موبلایزیشن لپاره چې دی دا دورې به کوو. هغې حوالې سره دا د نوې تنظیم چې زموږ کوم جوړ شوی دی صوبایي د هغې لومړنۍ دوره چې ده د بونیر ضلع موږ ساتلې وه. زه د بونیر د تنظیم د بونیر د ټولو عہدیدارانو د ټولو کارکنانو ډېر زیات مشکور یم چې هغوی کوم طریقې سره زموږ استقبال وکړو او کوم مینې اظهار یې موږ سره وکړو د هغوی دا استقبال او مینه به موږ همیشه یاد ساتو. راته وایي چې موجوده ګورنمنټ د چیف اف آرمي سټاف په حواله باندې چې کوم دغه کړی دی او هغوی ته شپږ میاشتې ټایم ورکړی چې د توصیف لپاره شپږ میاشتې د خپل قانونسازي وکړي. څه وایي چې دا پوه شو؟ ګوره جي یو خو که وګورئ نو په دې 15 ورځو کې دا کوم واقعات چې وشو او خصوصا کوټ چې کوم طریقې سره د دې کاګنیسنس واخیستلو او بیا په کوټ کې چې کوم طریقې سره حکومت بار بار د هغې نااهلۍ مظاهره وشوه چې یو سمپل نوټیفیکیشن چې دی هغه هم هغوی ټیک نشو کولی. زما خیال دغې باندې هغه خبره د اپوزیشن جماعتونو چې به دا نااهله حکمرانان دي ثابته شوه او دې سره زما خیال دی په ټول دنیا کې د دې حکومت هغه لحاظ سره د ټول ملک تذلیل شوی دی. څو پورې چې د سپریم کورټ کوم فیصله ورکړې ده او شپږ میاشتې ټایم یې ورکړی دی زما خیال دا یو ډېر ښه دغه د سپریم کورټ چې د پارلیمان بالادستۍ لپاره هغوی فیصله ورکړه او پارلیمان ته دا شی راولېږلو. خو بدقسمتۍ نه هلته کې داسې نااهله حکمرانان موجود دي چې هغوی حکومت کې راتلو باوجود د اپوزیشن رول نه دي وتې او کنټینر نه کوشوي نه دي. هغوی ته پکار دا وه چې اوس پر اسمبلي یې چلولې وي. که تاسو وګورئ په دې 15 میاشتو کې اسمبلي صحیح طریقې سره نه ده چلېدلې. اوس دا تمه کول چې په شپږ میاشتو کې دوی به دا قانونسازي وکړی شي زما خیال دا به ډېر حیران کن خبره به وي چې که دوی دې ته قابل شو ځکه چې دا کومه رویه چې دوی اختیار کړې ده دا جمهوري رویه نه ده او دې سره ملک چې دی هغه به نور مشکلاتو حامل کیږي. زما بل سوال دا دی چې چېرته د مدینې د ریاست دعوی کیږي خو هلته په دارالعمان کې امان نه ملوي. څه ویل غواړئ؟ بالکل دا داسې ډېر مثالونه دغه دي او خاص کر دا څه چې په دغه کې وشو په پنجاب کې دا کومه واقع چې په سوشل میډیا باندې مخامخ راغلې ده زما خیال دی دا خو د حکومت لپاره ډېر د شرم مقام دی او هغه حکومت چې هغې د مدینې ریاست دعوه کوله په کار خو دا وه چې په دې باندې اکشن اخیستې وې او په دې باندې ډېر لوی دغه یې کړې وې. اوس پورې موږ څه هغه لحاظ سره ونه لیدل. دغه شانتې که تاسو وګورئ نور هم ډېر څیزونه باندې د وزیرانو چې کوم د ګرانۍ باره کې چې کوم طریقې کار دی او کوم هغوی باره کې کومې اظهار خیال کوي نو دغې نه دا ښکاري چې هغوی ته د خلکو د مشکلاتو نه اندازه شته او نه یې پروا شته. سر جي دا راته ووایئ چې تاسو په خپل سپیچ کې د آل پارټي کانفرنس خبره وکړه د وکیلانو د کنونشن خبره وکړه د یوت د کنونشن خبره وکړه په دغې حواله باندې ته ووایئ چې تاسو په دې کې څه داسې ګورئ جي موږ په 13 تاریخ باندې په ټولې صوبې کې د مهنګۍ خلاف احتجاجونه مو کړل. اوس دویم زمونږ دا دی چې په فاټا په حوالې سره چې فاټا چونکې یو لوی حصه په صوبې کې مرجر شوی دی او د هغه خلکو ډېرې تمې وې هغه شانتې د صوبایي حکومت مرکزي حکومت هغې طرف ته توجه نشته. په دې حوالې سره موږ په 9 دسمبر باندې ملټي پارټي کانفرنس راغوښتی دی چې هغې کې د فاټا په مشکلاتو باندې او بیا چې هلته کې دا کومې قانون سازۍ کېږي لګیا دي د هغې باندې به موږ جایزه اخلو او په هغې باندې به یو مشترکه لایبل به طی کوو. بیا دغې پسې چې دی زموږ دا دغه دی چې موږ د پارټۍ په حوالې سره د وکیلانو کنونشن به کوو د یوت کنونشن به کوو او دا سلسله به موږ مخکې بوځو ځکه چې موږ ته داسې ښکاري چې دا عوام چې دی دا د حکمرانانو پرېښي دي. موږ عوامو ته دا ویل غواړو چې قومي وطن پارټي به ستاسو رهنمایي به کوي او تاسو لپاره به خپل کردار به ادا کوي. ډېره مهرباني.